بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ یو مجلس کې تشریف فرماو. یو پلار او زوی راغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته هغه پلار وی زه تا ته د دې بچي د پیدایش یو عجیبه واقعه واورم. زما دا بچي چې دی په داسې وخت کې پیدا شوی دی چې د مور په دې دنیا کې نه وه. د مور مړه وه او دې ته پیدا شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې ناشنا ولګېده. ډډه یې والې وه، راپاسېده، نیغ کېناسته. وی ښه دا څه واقعه د واقعه راته بیان که. دا سړی ورته وایي د مور بیماره وه، د هغې حمل او زه ته په سفر باندې تلمه. نو دې ما ته ووایي چې زه خو بیماره یم، ته خو په سفر ځئ، هسې نه څه مسله جوړه شي، بیماری سیوا شي. وی ما ورته ووایي چې ستا په خېټه کې کم بچی دی دا مې الله ته حواله کړی دی، الله به د حفاظت کوي. دا مې ووایي او په سفر روان شو. ډېره موده پس په سفر واپس رالم. چې د سفر نه رالم چې ومې کتل د کور دروازه مې تاله وه. د خلکو نه مې تپوس وکړ. خلکو راته ووایي چې ستا کور ودانې او بیګم صاحب خو وفات شوې ده. ما انا لله ووایي او بیا د تره زامنو ته مې وی چې قبر یې کم ځای دی، نو قبر له ټول لاړو. قبر ته هم دعا وکړه، هغې ما له تسلي راکړه او موږ را روان شو د قبر نه. په دې کې چې ګورو څه ګورم چې نه ګورم چې ما ته په قبرستان کې یو اور ښکاره شو. ما د تره د زوی نه تپوس وکړو چې دا اور د څه دی. هغه راته وایي چې نور خو راته پته نشته دی، خو دا اور روزانه مونږه د دې خپلې روندارې په قبر کې وینو. دی وایي ما انا لله ووایي. ما وی چې زما دا ښځه دا خو ډېره نیک عمله او تهجد ګزاره وه. وی دوباره لرم د هغې قبر ته ودرېدم. چې ودرېدم او لاړم، چې ومې کتل نو دا ماشوم زما چې کم زوی دی د دې قبر نه ګیر چاپېره ګرځي او ما ته آواز شو چې ای فلانیه دا خپل امانت دی واله، دا تا مونږ ته حواله کړی او مونږ تا خپل امانت واپس درکو. او که خپله بیبي دې راته حواله کړې وه نو هغه به هم دله درکړې وه، لہذا دا خپل امانت دی واپس واخله.